ډاکټر صاحب دنیا ترقی وکړله الوپیتھک کې داسې اپریشن داسې راغلل شي او د زړه مرضونه ورسره الله چې एकदम ټیک کوي. په دغه کې هومیوپیتھک راغلل یو جادویي علاج چې د کم کرونیک کیسز دي هغه الله حل کوي. خو دا خلک اوس هومیوپیتھک دي په سپک نظر ګوري او دا دروغ دي. اصل کې په ټوله دنیا کې چې کوم نظام راځي موږ په دې سوشل میډیا باندې په اکاونټس کې ګورو یره دا داسې علاج دی او دا علاج ټیک نه دی. کلم چې سرجنز دي دا غي خپل فیلډ دی نو په دې نورو کې کته وګوره جنرال فزیشن چې وتاوي واغي اپریشن طرف ته نزي هغه اول کوشش کوي چې په میډیسن باندې او بیماری ټیک کړي. د هومیوپیتھک 2 سال نه بر وشو 200 سال نه بر وشو په ټوله دنیا کې دی او خلک استعمالي او که تاسو سوچ کړئ په دې ماډرن دور کې انټي بایوټکس کو د کار په خودل شروع وکړ نو دومره ریزिस्टنس شو کوي چې اوس هغه کم انټي بایوټک مخکې خلکو خړل هغه اوس هغه شاتي کار نه کوي. نو دې د وجې نه خلک قدرتي علاجونو طرف ته روان دي. نو هومیوپیتھک یو نیچرل وی طریقه ده ان شاء الله چې د دې مونږ سره پیشنټ ډیر زیات خکېږي او څومره هومیوپیتھک ډاکټرز ته چیزي تاسو وګورئ دا غي ایوریج هم ډیر زیات ته بغیر ساید افیکټ نه ټیک چې بدی کې بس سرجری نه خو سرجنان ست چې د سرجری ضرورت ای هغه د پاره هغه ته لیګو او د هومیوپیتھک کې شوګر شو دغه شانتي یا ګرده شو دغه شانتي ارکونیسا شو دا جوړونو مسلې شو د الله تعالی د میډیسن سره ټیکي نو ډیرو شیزونو کې پروسټیټ شو دې کې د سرجری او ضرورت نه پیخيږي هومیوپیتھک میډیسن سره الله ټیکي. خو خلک چې دی دا نه خبره اوس د سوشل میډیا په ذریعہ باندې هومیوپیتھک سره د خلکو مینه پیدا شوې د خلک یا شکر دې اعتمادم کې راضي او چې کله موږ سره یو مریض ټیک شي نو فیملی اٹیچ شي بیا زی راضي او دا زموږ پرمننت مریضان جوړ شي.